نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د ښځو حقوقو په اړه سیمینارونه او نظرونه وړاندې کیږي. قبایلي سیمه په ځانګړي ډول جنوبي او شمالي وزیرستان کې ډېرې ښځې د تعلیم له اساسي حقوقو څخه محرومې دي چې لویه وجه یې د حکومتي تعلیمي ادارې غیر فعالۍ د اسانتیاو نشتوالی ښودل کیږي. زنوارم پس که پینځم تاسو د ندلې میجه تعلیم میزګا نشته میش سکول دوالینه تیاتر تا چکشي میش کامره نشته میش په خوره کې کښنی فزیک شي نشته میش کورسای مزینه نشته. د فلاحي تنظیم ځایي مشره ګلنسا وزیر وایي چې په خپلو هڅو د ښځینه تعلیم عمولو کوششونه یې روان کړي دي او په سیمه کې یو معیاري د جنکۍ کالج ته اړتیا شته. ګرلز کالج نشته په پیرا وزیرستان کې چې فعال شوی وي او جنکۍ جوین کړی وي نو انشاءالله مختم په هغه باندې کوشش ته چې میژ هغه جوړ کړي چې د میژ خواندې ته کې مسلې دي ډېر خان ته پنجاب ته کنه پېښور ته تاکہ مسلمي فیملی طرف نه ډېر مسلې وي کنه نه علاوه کوي نو هغه دی په خپل وزیرستان کې نه دا شی خپل جوین کو دلا ته دی هر شی حاصل کو پتا چې کوم د برایټ فیوچر ویلفیر اسوسییشن په نامه باندې ارګنایزیشن جوړ کړی دی. هغه نه علاوه چې کومه داسې منت مختم سکول هاو پن کړی دی برایټ فیوچر په نامه شاهکوټ شاهد موډ کې هغه کې چې کوم دی مو میکسیمم چې کوم دی غریب یتیم اور ورسره مزوري جنکۍ دي هغه چې کوم ایجوکیشن دی هغه فری دی مو طرف نه کنه. ځایي زده کوونکي وایي چې تعلیم زموږ اساسي حق دی خو د بده مرغه ډېر د جنکۍ سرکاري سکولونه د حکومت د نه پاملرنې له امله غیر فعاله دي. دا په حال هم دا سکول ویس پرایمري دی امیش سره پنځم کلاس تی جنکۍ پس کوي امیش دا خوړي چې امیش ته دا سکول میډل شي په زر نظر دا میډل شي امیش سره په ساوي نه تعداد دی. د سیمې زده کوونکي وایي چې کچیرته په ټولنه کې د نارینه‌و تعلیم ترڅنګ د ښځینه‌و تعلیم ته پاملرنه وشي نو ټولنه به په اسانۍ سره د پرمختګ او خوشحالۍ په لور روانه شي. نورعلي وزیر سنو پښتونخوا جنوبي وزیرستان وانه.